قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء حبائل الشيطان. ترجمه: حدیث مبارکه کې رالو چې ښځې دا د شیطان جال دی. اوس ښځې دا د شیطان جال څنګه شوي؟ تشریح به یې داسې شي چې ښځې دا ځان ښایسته کې بازار ته وځي. ښځې ځان ښایسته کې بازار ته وځي نو نور خلک دا په ګمراهۍ کې مبتلا شي. دې ښځو ته کتل شروع کړي، شیطان راشي او د دې سړو په زړه کې واچوي چې دا ښځه ښایسته ده، دې ښځې ته وګوره، دې ښځو سره ګپ شروع کا. چې کله داسې وشي نو انسان چې کم دی هغه په ګمراهۍ او په غلطو طریقو او په غلطو لارو کې روان شي. په یو بل حدیث مبارکه کې راغلی دی چې د هغې مفهوم دا دی چې د قیامت په ورځ باندې په جهنم کې به ډېرې ښځې غورځولی کېږي او د څه د وجې به غورځولی کېږي؟ هغې وجه به دا وي چې دا ښځې غیبت کوي او بله وجه به څه وي؟ بې پردګي به وي. نو د دې وجې نه د حدیثونو نه یوه ثابته دعا د دې ښځو نه د بچ کېدو دپاره هغه ښځې چې هغه بازار ته ځان ښایسته کې وځي، کمې ښځې چې په کورونو کې ناستې او د حیا او د عزت زندګي تیروي، هغو ښځو یوه ثابته دعا ده، هغه دا ده: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النساء.